دیو جنا قرآن کې الله پاک د دې خبرې طرف ته اشاره وکړه سورې نحل آیت نمبر 58 اور 59 کې جهالت دور کې به دی کفرانو خپل لونی ژوندۍ خخولې ځکه سورې تکویر کې ولو سورې تکویر کې الله پاک اعلان وکړو وایذل موعودة سئلت بأي ذنب قتلت چې کومې لونی ژوندۍ دفن کړي شوی دی الله پاک په دینه تاسو کې چې کومې ګناه کې تاسو قتل کړي شوی وي اور سورہ نحل کے اللہ پاک سے وہ فرمیلو وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى وی دوی ته چې کله څوک خوشخبري وکړي چې تاسو دیو کې یو کس ته څوک وایي چې ستا خو لور پیدا شوي دی ظل وجهه مسودا د غم وجې نه مخ رنګ تور شي وهو کظیم اور ډېر ځان دپاره یو بد ګڼي او ډېر سخت پریشان وي چې دا ولې داسې وشو یتوارا من القوم بیا د قوم نه پټ شي من سوء ما بشر به د هغې د خوشخبرۍ د نفرت وجې نه چې کومه دې ته میلاو شوي ده چې دې ته ولې دا تاسو وایي چې د لوري پیدا شوي ده ایمسکه علی هون دا سوچ کوي چې که د لور ځان سره پاتې کوم دا زما ذلت او رسویي ده العیاذ بالله ام یدسه فی التراب یہ خاور کی دفن کم بزان و نخلاص کم علا ساء ما یحکمون سب بد دی چې کم فیصله دیو کی کم سوچ دیو دی کم کرونه دیو کی دا خو ډیر بد کار دی نو د اسلام نه مخکې جهالت زمانه کې به دی کفارو دا کار کولو چې کله کور والا پریگننٹ شو نه پټ پشو کلی نه به غیب شو علاقې نه بیا به د دې انتظار کولو چې ما ته پته ولګي چې ما زوی پیدا کیږي او کلور پیدا کیږي کلوري پیدا شوې بیا به پټېدو د خلکو نه چې د خلک به اوس ما ته وایي چې تا لور پیدا شوي ده په هغې باندې به شرمېدو نه چې چا ورنه تپوس وکړې ډېر دیمي اواز کې به د هغې اظهار کولو چې الله پاک ما ته لور راکړي یاسې ډېر خوشحالي اظهار به نه کولو او چې زوی چا ورته وایي چې نه زوی د پیدا شوی دی نه एकदम به میدان ته رالو خلکو ته به ویلي چې زما زوی پیدا شوی دی او دې نوم دی او زه پې فخر کوم او لور باندې به دا خلک خفه کېدو نه الله رب العزت د هغې خبرې طرف ته اشاره په دې آیات کې وکړه چې تاسو په خپل لور پیدایش مې تاسو دومره د خفګان اظهار کوئ اور د لور پیدایش باندې به دوی کې درې قسمه عقیده موجوده وه درې سوچ و دي کفارو کې چې د لور نه ځان ولې اخلاص کم هغې دپاره مختلف طریقې جوړې کړي وي یې به دا کار کولو چې لوري پیدا شو هغې به قتل کا بیا به دفن کا یو کار به دا کولو دویم کار به دا کولو چې هغې به ژوندي دفن کا هغې باندې سنن دارمي کې روایت شته دی نور هم واقعات شته دي خو څه طریقې سره وی دې نه به د ځان خلاصولو چې د لور نه به زه خلاص شم چې د ما دپاره ذلت سبب دی العیاذ بالله اور دا سوچ پې ځان سره کولو چې دا لور ژوندي ده نه دا خو به ټول عمر ما دپاره به ذلت سبب وي یعنی دې کفارو کې د عزت اور ذلت معیار اولاد ګرځېدلی و چې چا لور پیدا شو هغې به ځان دپاره ذلت ګڼلو او چې زوی پیدا شو هغې به ځان دپاره عزت ګڼلو هغې باندې الله پاک رد کړی چې ستاسو دا عقیده ټیک نه ده اور د لور مخالفت به د درو وجو نه کولو مفسرینو چې کومې لیکلي یو د دې وجې نه دو خلکو نظریه دا وه چې د لور پیدا شوه ایمسکو علی هون څومره پورې دا ژوندي د ما دپاره ذلت سبب دی خلک به ما ته چې تا لور شوي ده العیاذ بالله هغې دپاره به یو منصوبه جوړوله چې څنګه وي زه د لور نه ځان خلاص کړم هغه به یا قتل کا یا به ژوندي دفن کا یا به بل څه طریقې سره هغې نه ځان خلاص کړو دویم سوچ د دې خلکو دا و چې دا لور پیدا شوه نو دا خو به چې څومره پورې دا بلوغ ته نه وي رسېدلي څومره پورې د دې نکاح نه وي شوی دې باندې به زه خرچه کوم چې زه په خرچه کوم نو ما پیسې لګي چې ما پیسې لګي زه خو به غریبېږم فقر و فقا به په ما باندې راځي دې ته به خوراک څوک ورکوي دې ته به کپړې څوک ورکوي دې سوچ باندې به هغې د لور ځان ته نه خوښوله العیاذ بالله او درېیمه چې کومه خرابه عقیده وه
دوی بولی چې الملائکه بنات الله چې د ملائکې د الله پاک لونی دي معلومیږي دا چې الله پاک لونی خوخی او مونږ ته نرینه اولاد خوخی نه چې لور پیدا کیږي دا زر قتلوي چې الله پاک ته رسیږي بس الله پاک لور دا ابدا پوه شوکاری پوه شاله یعذ بالله دومره فاسده اور باطل عقیده ځکه قرآن کې الله پاک دیو کفارو نه مشرکین نه ګیله کوي چې ځان د پر نرینه بچي خوښوي او ما د پر لونی خوښوي ستاسو دا مزاج دی نه د لور بي د دې وجه نه قتلوله چې بس دا زر الله پاک ته ورسي دا خلونی اسې الله پاک خوښوي لا یعذ بالله او زوی چې پیدا شي غبي نه قتلول چې دا زوی زما دی د معاشره کې دومره د اسلام نه مخکې جهالت دور تیر شوی دی